بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لبخان شیرپوس تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو زما خوا کې دا خور چې کومه ده د بټخېلې نه راغلې ده او ماښام ته ډېر لږ وخت پاتې دی، بلکې د غرمې ډوډۍ چې کومه ده هغه هم زموږ په کور کې خوړلې ده. ډېر کافي انتظار یې راته وکړو موږ بل ځای کې وو، خو دویم کال نه دی کړی او بې کاله چې کوم دی نو دې ځای ته راغلي. خو چې انسان مجبوره شي نو هغه بیا دا تپوس نه کوي، هغه وایي چې چېرته کې لاړ شم سره د پیغلې بچی چې کوم دی ورسره یو ځای راغلی ده. کتونکو زمونږ له خو د پښتونخوا د لرې برې ځای نه خلک راځي او غربت را په مخه کړي وي، دې ځای ته راځي په دې ځای باندې اعتماد وي چې خلک دا ویډیو ګوري او څوک را سره اعتماد وکړي. اوس په دې معاشره کې داسې خلک شته دي چې هغه بیا په دغه شان د تورسرو پسې تورونه وتړي، دغه شان د تورسرو ته بیا غلط کالز کوي، دغه شان د تورسرې چې کوم دی نو هغه بیا بدناموي. خو خدای دې داسې وخت په چا نه راولي چې په دې ټایم کې دا دلته کې راځي او دا د خپلو بچو دپاره تاسو ته فریاد کوي او بیا هغه ځای کې هغه تیار خواره ماړه خلک ناست دي، هغوی چې کوم دی نو بیا ویله وي ښځه وله راله او ښځه داسې او ښځه هغسې ساجیبه عجیبه خبرې کوي. په دې ملک او یا زموږ په دې صوبه کې دا غربت چې کوم دی انتخا ته رسېدلی دی. د دغې بعضې خلکو د لاسه د داسې غریبانانو سره مددونه چې کوم دی بند شو. موږ له چې به داسې غریبانان رالل نو موږ به ورته دفتر کې ناست وو. اوس موږ هم دفتر کې نه کینو، دا نه چې زما کار بند دی، خو به دړه زور ختم شو زما د وجې هغه خلکه بدنامیږي، هغه خلکو ته دمکې ورکړل کېږي، هغه خلکو ته غلط کالز راځي. نور علي خان شیرپو پر ورځ په قیامت خو هم د یو انسان ذموار دی، په دې دنیا یې خو هم ذموار دی او جون چې کوم دی دا هم کلو کتاب دی او هر سړی هر ټایم راتلی شي. دې خور سره به خبرې کوو. خورې د کوم ځای؟ زه د بټخېلې یم او په بټخېلې کې اوسېږم. وروریه زما نه رونه شته دي او زما د خاوند دا شپږم کال دی چې وفات شوی دی. زما 4 واړه بچي دي، زما دا جینۍ مشره ده او زما لکان واړه دي. زما د ګټې وټې هېڅوک هم نشته وروریه. نو زه ځکه د مجبوره شوم او دې ځای ته مې دغه کېښود او راغلم. وادې اورېدل مونږ سهار راوتي او په ګرځېدو زمونږ خپې ستړې شولې. مونږ ستاسو کر لاړو، مونږ هلته غرمه روټۍ وخوړله. مونږ ته بیا دا ځای ستاسو کور والا وښو، مونږ دلته راغللو او مونږ چې دی نو زه په خپله وروریه دقه دی چې پردی خدمت وکړمه او زه په خپله هم بیماره یم، نشم خدمت کولی، خو زه خپلو بچو له خدمت هم کوم او خلک راته ګډې وډې خبرې هم وکړي، خو بس څه کوم زما مجبوري ده. بټخېله کې د کوم ځای؟ بټخېلې کې د دغه یم د خټکي. او جی خو یو سړی کور ته درځي نو د خاوند د څه نوم دی چې داسې؟ زما د خاوند علي رحمان نوم دی او زما د خاوند وفات شوی دی. او بچي ژوند څنګه تېرېږي؟ دې ځای ته رالی نن خو ډېر ستړی شوی یم، بیا څه به په دې څه به ووایو، زموږ غریبوالی دی او اسکول ته ځم، شپږم کې یم، نه کتابونه شته، هېڅ هم راسره نشته. چې سهار ځې مور دلته څه پیسې درکړي؟ نه مور مې سره مې نه راکوي. چې مور را روانه کړې نو څه وي درته؟ وایي راځئ چې لاړ شو، هېڅوک هم نشته. سهار راوتي یو، ستاسو کره هم ډوډۍ وخوړه، اوس رالو. ته څه خدمت کوې؟ بس زه دقسې کورونو کې خدمت کوم چې خدمت نه وزګاره شم نو بس بیا 12 یا 11 بجې باندې وزګاره شم، بیا لاړه شم خلکو نه سوال کوم او بس په دونه وړه راله راکړي، په هغې باندې زما داسې دغه نه کېږي، لکه وخت مې پې نه پاس کېږي. په خپله لکه زوی به چې دې خلکو ته ووایې چې ما له زه کرایه کور کې ناسته یم، زه 6,000 روپۍ د کور کرایه هم ورکوم، داسې بیلونه ورکوم. بس زما ډېره مجبوري ضروري ده. تاسو دې خلکو ته زمونږ دپاره ووایئ چې مونږ له لږې ډېرې پیسې راولېږي چې مونږ ځان له د یوې کوټې ځای په یا خپل کو او یا مونږ له سره داسې څوک مدد وکړي، لاس امداد را سره وکړي چې مونږ له خپل کاروبار جوړ کړي چې مونږ هغې ته ناست وي. نو زما بچي به خیر دی هغه دغه به کوي. لکه بس بچي دې څه کار دي؟ نه زما ماشومان واړه مې ډېر زیات، لکه زامن مې کشران دي، دا جینۍ مې مشره لور ده. بس کتونکو تاسو دې خبرې واورېدې 0343 50 81 229 0343 50 81 229. د دې نه علاوه په دې ویډیو باندې زما اکاونټ نمبر وي، زما نمبر وي، خو ما ته رالیږئ نو بالکل رالیږلی شي چې دا نه کړېږي. دې ته بیا ووایه چې دونه پیسې مې ورولېږلې ورشه ویې اخله، خو رسید هسې ونه کړوې. ښه هسې ورته کال وکړې چې هغه له خو مې دومره را پیسې په هوا نه راځي، دا په یو رسید راځي. نو هغه رسید هر څه ورته ښایې او د الله نه ویرېږې. غورې خو یو زنانه له تکلیف ورکوې، داسې ډېرې زنانه راشي پلانکي راته کال کړو نو زه ورته یم خورې ته چې دومره لرې نه راتلې او کرۍ دې لګوله نو تا ورته د رسید نه وي نو چاله تکلیف مو ورکوې.
ډېر لږه د وخت پاتې دی دنیا کې نو خلکو سره خو ښېګړه نه شئ کولی نو بد ورسره مه کوئ دې بچی ته وګورئ دې ګلالی بچی ته وګوره ستاسو نوم دی بچي اریبا سکول ته ځې اریبه مور دله پیسې درکوي نه ولې دی وسرچو نه راکوي دوی خو چې سکول ته ځي نو ته خو بړه څه وایي چې ورکړم ملکه نو بس هر څه میړه غواړي خو زما ماشومانان اوس دې وخت کې یتیمانان دي او څه اسره هم نشي زما یو ورور وفات شوی دی او یو ورور مې مړ دی نو د خلکو لږ اسره یي نو بیا دغه اسره مې هم نشته دی روریان زه څه وکړمه الله به خیر کړي الله به خیر کړي کتونکو ایخ په نیغه ورسره مدد وکړئ دا خو ځان سره ونیسه دا خو لږه شانتي شکرانه ده او وړم غواړي چې ډېر څه درله درکړو خو دا یو بل روډ چې کم دی نو دا وګوره دا 15,000 روپۍ واخله دا وګوره دا ځان سره واله دا یو بل روډ چې کم دی نو دا وګوره دا 2,000 روپۍ دا کتونکو دا زما په دفتر کې الحمدلله داسې خلک ناست دي چې ستاسو وینې چې دا موږ څه ورکړی دا 2,000 روپۍ دوی ته ښه ډېره دوا کوه ښه بس الله دې کامیاب کړي او خدای د خزانو ورونه ورته کولاو کړي ځکه چې ضروري زمونږ ډېره مجبوري ده مونږ سهار چې هم نه دی څکلی زما د دې ماشومې لور نه ته تپوس وکړه نه اسکل بچي مونږ روټۍ خو خوړه مړه شو اوسه او دا ما سهار داسې راپاڅولي دي وایي راځئ څه نشته دی چې بس لاړ شو ځان له چېرته ویډیو ورکړي د علم خان رور له به لاړ شو دا به راله ویډیو ورکړي ورې خلک ورته د رنګ رنګ کال زم کوي او د رنګ رنګ خبرې کوي بس خلک خو ډېر زیات تنګول کوي وایي واده را سره وکړو څوک راته وایي مخ دې راته ښکاره کړه نو هله به درله پیسې درولېږم او څوک وایي د ایمو نمبر دې راکړه څوک وایي د وټساپ زمونږ مجبوري ده مونږ دا ورکوټې موبایل نشو ساتلی زمونږ مجبوري ده او زمونږ چې دی نو لکه خپل داسې را سره نشته دی نو زه د کم ځای نه راوړم دا خلک چې دی په خلکو پسې خنداګانې کوي خو خیر دی دې خلکو ته وایي زبرګه د زمونږ سره لاس امداد وکړئ زمونږ سره هېڅ څه درک هم نه لګي زما دا بچي چې نه دا پردی جامې اغوندي زه په خپله پردی جامې اغوندم او زما د بچو هېڅ څه درک هم نه لګي الله به خیر کړي دا موبایل ځان سره اوسه کتونکو دغه سره مدد وکړي او زه د دغې خپلو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم الله دې د دې اجر ورکړي نمبر مې ورته ووایي ښه نمبر مې ورته ووایي ایمو هم پکې نشته وټساپ هم پکې نشته دی ساده موبایل دی کال ورته وکړي پیسې مې ورولېږلې ورته ووایي په الف خان له مې دومره ولېږلې الف خان به انشاءالله دوی ته ټکه په ټکه وررسوي دا ستاسو د وړاندې وه چې دغه دي یو ملګري ورته 15,000 ورکړی بل ملګري ورته 2,000 ورکړی الله دې د هغوی دغه پیسې چې کوم دی په ښه ځای کې ولګوي او په ښه ځای کې به لګېدلي وي او دوی ته خصوصي دعا کوه کتونکو په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساته زموږ په دعاګانو کې موږ غواړو چې د غریب مدد وشي بس دا هم د ژوند مقصد دی نور لږ ژوند پاتې دی ډېر هم تېر که څنګه تېر شو هغه الله ته پته ده والله دې راته معافي وکړي او د دغې دپاره چې کوم دی اخرت ته تګ دی دغه 2.5 ګزه ځای هم دی ښه دا پلازي او بینکونو دا هر یو څیز پاتې دی اوس خو د زړه بیماري ده بس وي مړ شو ارماني پاتې شي په جیب کې ښه ډېرې پیسې پرتې وي هم ترې پاتې شي او چې مړ شوې که نه نو وي کفن کې شک شو چې دا بچي به وله بیا دا کفن ورکوي او که نه نو په ژوند باندې وویشي او په ژوند باندې خلکو سره مدد وکړي دا د ژمي داسې تېر شو ورورې زمونږ بشترې هم نه وي ته مخکې ولې نه چې مونږ د ماشومان او بل خوا ولې نه تللی چې دا ځای تا خوښ کړی چې نو بس روریه دلته ځکه راځم که نه چې تاسو ښه خلک یې نو بس تاسو له ځکه راشو او داسې بل څوک زموږ سره لاس امداد نه کوي بس خلک را سره عقید وکې کوي کتونکو د ملکن ډیویژن نه ماله مخکې هم ډېر خلک راتلل اوس هم را روان دي خو دا ډېرې ویډیوګانې په دې نه کړو به داسې پټ په پټه څه مدد وکړو چې بیا هلته کې خلک ناست دي او بیا یې بېعزته کوي دی وایي چې په ملکن کې او په دیر کې غریبي نشته دی غریبي نن سبا داسې حکومت دی چې په هر ځای کې غریبي ده په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ مننه